نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مخبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شو نو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او مخالفتونه هم زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، هغې له به تکلیف ورکو، د هغې صحابو له به تکلیفونه ورکول، او بل طرف ته به جرګې هم کولې. لکه یو جرګې ابو طالب صاحب له راوسته، ابو طالب له جرګه راوسته او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل و. جرګه یوه نه وه، درې جرګې یې راوستې وې. نبی علیہ السلام ته ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیہ السلام یې راوغوښته. دا ټوله جرګه ورته ناسته وه. ابو طالب په عربو کې مشرم او خلکو به قدرم کو، او پیغمبر علیہ السلام یې ماشوم هم لوی کړی دی. د بچونه به زیات ته نبی علیہ السلام قدر کو، عزت به کو، او پیغمبر علیہ السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیہ السلام جرګې سره ودرېد. نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره، تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمني جوړه شوه، قوم په قوم دشمنی جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده، قوم د سره جوړه کوي. خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت به دا و چې چا به خبره کوله نو هغې به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې. کاکاجي وایه دوی راغلي دي، دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري نو چې څومره پیسې دی وایي مونږ وله راغونډه ورکوله. که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښوي مونږ ورکوو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که دوه دي او که درې دي. عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروستو راغلی ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینۍ یې خوښوي، د چا لور یې خوښوي، ګوته دې کېږي. مونږ له فخر دی په دې نه، ځکه نبی علیہ السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی او د لوی قوم سره هم تعلق و او هوښیار و قابل و. نو مونږ دا په شرطونو نه ورکوو، مونږ دا فخر ګڼو. دا زمونږ دپاره لوی عزت دی چې زمونږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي. دې چې کومه خوښوي ګوته دې کېږي مونږ وله ورکوو. که دې مشري د دې کلي غواړي اوس نه مونږ مشر دی، که د علاقې غواړي د مکې نه بار د نور علاقې یاره هغې کې به موله مونږ وګرځو، کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا کړو. خو نور دې مونږ سره جوړه وکړي. په څه جوړه به په څه کوو، جوړه ورسره په داسې طریقه کوو چې مونږ د ده دین هم نه چیړو. دې پیشه خپل مونځ یې پیشه کوي دی، دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې کوي، دا په دا پابندي پې نه لګوو. مرګري چې څه کوي ادب کوي هغې پابندي پې نه لګوو. خو دا یو پابندي به پې لګوو چې زمونږ د دین بد به نه وایي. زمونږ چې کوم نظام دی خپل، دا نظام به نه چیړي، دا زمونږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د کم خوښي بس اپیشه دې پیشه مونږ به دې نه چیړو، دې مونږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیہ السلام ته وکړلې نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړو شي. نو ورته دا ټکي هم پکې ورواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده، زم ستړی نشم کولی او تم نشي کولی، نو دا جوړه بخي. تا دین چیړې ته دوی مه چیړه، ته خپل دین چلوه، دوی به خپل دین چلی. د دوی د خدایانو او د دوی د دین بد مه وایه، باقي لږ یو څه خپل کار کوه. نبی علیہ السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي. نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک واړه او د سترګو نه اوښکې وبهېدې چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی، نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی، نو دیم جوړ مانه مخ اړی. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل وی کاکاجي دا ټول مشران زما د قوم ناست دي، زما د دغه ذات باندې قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې ما کوم دین راوړی دوی پکې د دنیا هم عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی.
نقصان پکې څه دی؟ مشري نه غواړم، پیسه نه غواړم، ښځه نه غواړم، دا به زما مشران دي، زه مشري نه کوم، دا زما د قوم مشران دي. او کوم دین چې ما له الله را کړی دی کې دي بهتري ده نه پوهېږي، عرب او عجم به د دې خلکو تابع شي. حضرت ابوبکر صدیق ته ونه کته چې د نبی علیه السلام ملګری شو، په ټوله دنیا حکومت نه شو د پیغمبر علیه السلام نه پس. حضرت عمر ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم. وی دا داسې دین مې والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي، ټول به تابع شي، خو خیر دی پکې زما دا وی بس کرواره نورې خبرې دا پرېږده، قوم بلوه شوې ته موږ ته نصیحتونه نور مه کوه، خو دا چې موږ د ده څه وایو دا ومنه. وی ښه نو خبره واورئ، دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی، دا را کوي د یو لاس کې راته سپومۍ راښکته کي او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کي، نو په هغه ذات مې د قسم چې زما سا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد به چرې پرېږدم، نه پرېږدم. سبکم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه. ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم، اسلام به غالب کوم، هر دین دا به د اسلام تابع کوم. اسلام چې ما لکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم، باقي دینونه به د اسلام د خپو لاندې اعلالوم، نه پرېږدم نور دینونه، اسلام به غالب کوم. مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي. افسوس سمودراله خو بیا تتر بتر شوه. اوس هم اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان، اوسیږو د مسلمان په ملک کې دعوه د اسلام کو، خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی خوښ. کم اسلام د پاره او کم دین د پاره چې نبی علیہ السلام قربانۍ کړې دي، کم اسلام د پاره چې هغې هجرت کړی دی، او د کم اسلام د پاره د هغې غاښ مبارک مات شوی دی، او د طائف سفر د تویم چې څومره تکلیفونه تیر شوي دي، دې له نه هغې خو د مانځنې نه منې کوي، خپل مونځ دې کوه، خپل ذکر و اذکار نه منې کوي، خپل ذکر و اذکار دې کوه، خپل صدقې نه منې کوي، دا خپل دې چلوه، دې نه دې نه منې کوي. مونږ والا به نه چېړې، نبي علیه السلام وی خامخا به چېړم، اسلام به اوچتوم، نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم، نه پرېږدم نور دینونه، خامخا به کوم. او لا قوم پیشه او کار پیشه، او چې مې مرګ مقرر وي د خدای له طرف نه هېڅ پروا مې نشته. او کاکاجي که ته ما سره نشې ودرېدې تا نم ګیله نه کوم، خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانې کړې ولاړ. خدای دې هغه اسلام والا نظام زمونږ په دې وطن کې راولي، هغې له مونږ هېڅ کوشش نه کوو. مونږ هم په ازمونو پسې روان یو، دا فلانکې ازم او دا فلانکې ازم او فلانکې ازم. الله وایي نه رضیت لکم الاسلام دینا، ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام د له خوښ کړی دی هغه اسلام دی. اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او دس اسلام نه دی، یوازې ذکر و اذکار نظام نه دی، یوازې زکات نظام نه دی، یوازې اسلامی جامه نظام نه دی. پیغمبر علیہ السلام چې کوم اسلام راوړی دی، رضیت لکم الاسلام دینا، کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه، د نوک نه سره پورې بچی ښځې ټول معاشرتی امور انفرادي زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تېرو. الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي، کوم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی، دغه له محنت کړی دی. د نورو څیزونو نه خو کافرو نه باندې که وسره جوړه کوله، هر څیز کې وسره مرګرتیا کوله، پیدا به نه کېږي. لیظهره علی الدین کله، زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم. او اقسې وکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو، او د حضور پاک د مصلې نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې. دغه مصله وه د حضور پاک، او زناکار ته به ترې رجم میلاوېده، سنګسارېده به، د غل لاس به ترې پرې کېده، او ډاکوله به سزا میلاوېدله. دغه مصله وه. پیغمبر علیه السلام دی مصلې له هغه طاقت غوښته، هغه خدای بیا حاصل که، محنت وشو الله حاصل که. د مارونو چې داسې مخې ته وکړه نو ابو طالب ورپسې آواز وکړه، پوه شو بچي په شانې لوی کړی دی، وراره وی دې خوا راشه، ته څه وایې چې زه به دنه لاس والمه، هېڅ فکر چې ونه کې د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي، زه به د سره یک تنها ولاړم، زه خپل کار کوه، خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه دنه لاس نه اخلم. ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې، ما ته خو د خپل نیکه نه، د پلار نه عبدالمطلب نه، د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې، د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې، زه تا نشم ضایع کولی، ستا د سترګو اوښکې کرکڼې نشم لیدلی، هېڅ فکر چې ونه کې.
جرګې دریو شوې. نبی علیہ السلام سره 3 ځله دوی خپل قام غټ غټ واړه خو پرېږده غټ غټ میټینګونه دا کارنر واړه میټینګونه پرېږده غټ غټ میټینګونه وشو. خو د پیغمبر علیه السلام هم دقه یو خبره اسم نه غواړم قل ما اسألکم علیه اجرا په دې خپل میشن پیسه نه غواړم ان اجر الا علی الله اجر خو د خدای نه غواړم. ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي. ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رالل زه بیا یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به موږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته موږ سره ملګرتیا وکړه زموږ د دین تابع شه یو کال زموږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زموږ نظام. نبی علیہ السلام دا خو سو د دکاندارۍ خبره نه ده یو کال به دکان ته چلی او یو کال به ده چلو او دا څه ګډه چیلی خو نه دي چې یو کال به ته پېخلې او بل کال به ته زه پېخلم او داسې ځمکه خو نه ده چې یو کال یې ته کر او یو کال یې زه کرم. دا خو د عقیدې او د ایمان خبره ده. آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. وی بس پته ولګېده چې تاسو زما مرګرتیا نه کوئ او زه خو ستاسو نه کوم. تاسو زما خدای ته شا کړې ده ما ستاسو بوتانو ته شا کړې ده زما خپل یو دین ستاسو خپل دین زه بېخموزه چې په دې کارو نه شو چې په جرګو مو نه شو دې خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي نو بس میټینګونه یې وکړل. وی داسې کار کوو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې وهل شروع کې دا کمزوري وهې او جګړې ورسره وکړې او دا غلامان مریان هم وهې. نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبی علیہ السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه دی نجاشي اصحمې نومو هلک ښه سړی دی انصاف مزاج سړی دی. نو صحابو ته یې داسې وکړئ چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت حبشې ته لاړ شئ. نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ. حبشه د جدې چې دا کبلوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده د دې دریاب پورې غاړه یو عیسه ده هلته حبشه ده لاړل. هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم. یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه دی او بیبي موثره ده. حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام مبارکه لور ده هم ورسره شو عثمان او د هغه بیبي. یو پکې ابو حذیفه دی. ابو حذیفه څوک دی؟ دا د مکې د کافرانو چې کوم سردار او عتبه د هغه زوی دی. پلار یې کافر زوی دومره تکلیف کې دی پلار به او قوم به و چې ټینګېدی نه شي غریب حبشې ته. حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او د هغه ښځه مو سره وه سهله د ښځې نوم و سهله د سهیل لور. سهیل ځان له لوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سره هم ښځه ده. یو بل کس ابو سلمه به یې ورته وی او د هغه ښځه وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. دا ام سلمه رضی الله عنها بیا وروسته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح له راوستې ده. ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه. یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سره خپله ښځه وه لیلا یې د ښځې نوم و لیلا بنت ابي حبشه د هغه ښځه ورسره. یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپله ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده. یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام رضاعي رورم او د مدینې منورې هجرت چې وشو نو لومبې پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون. مدینې ته چې هجرت وشو لومبې دی وفات شو او پیغمبر علیه السلام مبارک د ده قبر ته کېناست نو ژړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابي ته ورشه او تیګه راوړه چې په دې سر یې ولا کېدو په دې قبر چې بل پې د خپل لور پیژنه او تیګه درنه وچانه شوه اوچتولې نو نبی علیہ السلام په خپله پاسېد او صحابي وی د حضور پاک د هغه سپینو لیچو هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې لستون یې اوچت کړل او هغه تیګه یې راواغېسته او په قبر یې ورته کېښوده وی په دې به د خپل لور دا قبر پیژنم. دا غریب هم حبشې ته د هجرت وکړو. یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه. بل دی سهیل ابن بیضاء رضی اللہ عنہ. بل دی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. بل زبیر ابن العوام
رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور زوی دے، بل دے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ. دا یول سړی او دا پینځه ښځې دا لاړل او اتفاق ته ګوره الله مدد کو چې څنګه حبشې ته چې څنګه دوی د مکې نه ووتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 1115 کسه خو رانه ووتل. قوم یې ولېږه وی شا به راوینیسئ، زرې راولې په کړو کې راولې په زنځیرونو کې دا رانه تښتي کم خوا یا کافر ورپسې و دی مخکې و چې دی جدې ته ورسېدل کښتۍ تیاره ولاړه وه ډکه شوې وه د یو څو کسانو ځای پکې و حبشې ته تله کښتۍ نو دوی وله 15 درهمه ورکړل په 15 درهم یې ورسره په کرۍ خبره وکړه او وروختل چې کښتۍ روانه شوه سمندې لاړه دا کافر غاړې ته ورورسېده خو بیا خو کښتۍ روانه شوې وه نو دا دقسې حق دک پاتې شو. دا 14 کسان دا حبشې ته ورسېدل چې حبشې ته دوی لاړل. واقعی د حبشې بادشاه ښه سړی و نجاشي دی ډېر ښه امن ورکړ او یې زه بېغمه خپل کار کوئ دلته تاسو ته هېڅوک هم غږ نشي کولی. اتفاق ته ګوره یو پراپیګنډه خوره شوه وی د مکې خلک مسلمانان شوي دي یو غټه پراپیګنډه خوره شوه نو دوی خوشحاله شو دوی وی چې راځئ چې خپل کلي ته ځو خپل وطن ته ځو ځکه خپل وطن پرېښودل خو ګران کار دی ځای چې ځو نو دوی واپس رالل چې رالل نو هغه خبره دروغ ختلې وه نو بیا روان شو څه پکې پاتې شو او څه روان شو نو دې هغوی بیا خدای په دې کې یو حکمت و دی واپس راوستل دی دپاره الله چې د نور مسلمانانو ته د حبشي صفت وکړي او دا کم کمزوري دي په مکه کې د چا بېوسه خلک دی بې قومه خلک دی یا د قوم خلک دی خو خپل پلارانو رشته داران یې نه پرېږدي نو چې دا ټول حبشې ته لاړ شي دوی رالل دي صفتونه وکړل د حبشې د ډېر نیکون پکې مونږ تېر کړه نو دوی څه پکې واپس شو او څه پاتې شو نو په دویم هجرت کې 16 سړي او 19 ښځې حبشې ته روان شو 16 سړي 19 ښځې وې د هغوی د نومونو لوی فهرست دی نومونه درته نالم 16 کسان او 19 سړي خو چې دوی څنګه لاړل نو کافرانو څه چل وکړ هغوی وی یاره داسې کار دی چې دا خو د دې ځای نه به یو مسلمانېږي او حبشې ته به ځي هسې نه د حبشې بادشاه ملګري نه شي په بل غم ونړو نو هغوی یو 2 کسان منتخب کړل یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وکیلا کافر دی وروسته مسلمانېږي او یو عبدالله ابن ابي ربیعه دا 2 کسان یې منتخب کړل وی داسې وکړه چې تاسو لاړ شئ د حبشې بادشاه ته نجاشي له او تحفې تحایف یې ځان سره واخېستل د دنیا نو تاسو به لاړ شئ نو د هغه چې کوم د دربار خلک دي نږدې وزیران او د هغه د پارلیمنټ او د مشورې خلک هغوی له تحفې ورکړي په خپل اعتماد کې والی او بادشاه ته ووایي چې دا خلک دي او دا مونږ ته راواپس که مکې ته نو دا خلک پرې راوشړه دوی لاړل حبشې ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفې او تحایف وړي ځکه ټول قوم مخالف دی قوم پیسې را جمع کړي دي تحفې تحایف د نجاشي بادشاه درباریانو له ورکړل وزیرانو له او سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې میسې ورکړې او دوی له تحفې هم ورکړې وی دا والی او مونږ بادشاه سره میلو کې او دا کم خلک چې کم تاسو سره زمونږ دا دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړئ چې دا مونږ مکې ته بوځو هغوی ودرېږه بغیر د بادشاه نه خو دا کار نه کېږي بادشاه نه مشوره لو که د هغه نه بغیر یې درکوو خبر شي مونږ ته څه ضرر نه رسېږي چې بادشاه سره یې مشوره وکړه وی صاحب څه چر پسند راغلي دي د مکې نه او هغوی پسې د مکې یو ډله راغلې ده یو 2 غټ غټ مشران دي هغوی وایي چې دا مونږ له واپس کړو نو صاحب په دې خوښوي نو دا شر پسند نه ته مونږ ته شر جوړ نه کړي دا به ورسره واپس کړو نجاشي وي څنګه د ما د اجازت نه بغیر یې واپس کوې راولې 2 ډلې راولې دغه تاسو چې ورته شر پسند وایې دا هم راولې او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دا هم راولې زه ورسره یو څو خبرې کوم. حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم په دې ډله د مسلمانانو کې دی او وایي چې مونږ راغونډ شو نو مونږ رپېدو چې یا خدایه دا به اوس څه کېږي د نجاشي دین خو هم جدا دی زمونږ دین خو هم جدا دی او دا خو دوی تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له یې ورکړي دي او نجاشي له ځان له تحفې راوړې وې رښتیا هم واپس نه کړي څه به وایو صحابو میټینګ کو چا وې دا ځکه تپوس پر انوس کوي د عیسی علیه السلام
عیسی علیہ السلام خو د خدای پیغمبر مونږ منو او دوی خو ته خدای وایي. دا نجاشي او دا حبشې والا دا به څه کېږي؟ لوی ازمایش دی. فیصله په دې وکړه چې رښتیا به وایو. رښتیا وکړه چې څه خیر دی که نه، قسم دی که دا په بل څیز کې شته دی، په رښتیا وکړه ډېر لوی خیر دی. تاسو ته عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د رښتیا قصه نه ده معلومه؟ هغه غلو چې قافله ګیره کړله، ټول یې لوټ کړل. درته وایي بچې تا سره څه دي؟ وایي ما سره دومره دومره پیسې دي. وایي کوم ځای دي؟ وایي دې ځای کې پرتې دي. چې ویې کتل وایي خلک پیسې پټوي او ته مونږ ته الوې غلو ته پیسې ښې. دا ولې؟ وایي مور راته وایي چې بچې دروغ به نه وی، دروغ نه وی. ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړو، د هغه خدای مریدان کړل او ټولې قافلې ته خپل مال واپس کړو. رښتیا به وی، دروغ به چرېم نه وی. دروغ د خدای دشمنی ده. دروغ ډېره لویه ګناه کبیرې ده. الله خفه کول دي، بنده خوشحاله او الله خفه کې داسې به چرېم نه کې. خدای دې رانه خفه نشي. فیصله په دې وکړه چې جعفر ته، دا جعفر څوک د حضور پاک د ابو طالب زوی دی، مسلمان. ویل اشتیا به وایو ډېره ښه ده چې څنګه دا دوه کافران چې کم لیږلي یو دا مخکې تلي دربار کې ناست دي او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې مولا وکړ. دی کې دا مسلمانان وردن نه شو. دې څنګه وردن نه شو؟ نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نجاشي دربار ته چې به څوک ته نو سجده به یې ورته کول. کافر چې ورلل هغوی ورته سجدې وکړې، مسلمانان چې ورلل سلام یې واچو. بس درباریانو ورته وایي صاحب موږ درته نه وایو چې دا کبرجن شرپسند دی. او مشرکانو کافرانو مو وایي صاحب ودې لیدل ستا د دربار دا قدر دی، عزت یې دله داسې وکړه چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکي وایي، سجده یې راته ونه کړه. نجاشي غوسه کو. نجاشي د مسلمانانو نه تپوس وکړه، وایي دا ما ته هم سجده ولې ونه کړه او دا څه ټکي ما ته وایي؟ وایي صاحب مونږ یو کس دی، زمونږ پیغمبر دی، هغه مونږ ته دا تعلیم را کړی دی چې کله یو بل سره ملاقات کوي نو یو بل ته به دعا کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دا تعلیم را کړی دی چې ما سوا د الله نه بل چاته به سجده نه کوي. دا مونږ ته خپل پیغمبر ښوولی دی. وی صاحب اوشړه دا خلکه درباریانو ته وایي. وی چپ تاسو نه پوهېږئ، صبر وکړئ، تحقیق به کوو، هغې نه پس به نورې خبرې کوو، تحقیق به کوو. وی ښه وایه که نه تاسو ولې دلته راغلی دی حبشې ته او دا قوم در پسې راغلی دی مطالبه کوي مانه چې دا مونږ سره کا څنګه راغلی څه چل دی؟ حضرت جعفر ابن ابي طالب پاسېد، یو ډېر ښایسته ښکلی تقریر وکړه د نجاشي په دربار کې او دربار لګېدلې ټول وزیران او امیران او گورنران او دنیا ناسته را او دې پاسېد او دا تقریر یې وکړ. وی ای بادشاه مونږ هغه قوم چې مونږ به مردارې خوړلې، مونږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼی به خوښ شو په لاره به تېرېدو اب هم راواغېشته جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م غورځو او چې کاڼي به نو مونږ به یو شګې را یو ځای کړې چیلی به م پرې ولشله او په هغې ته به م سجدې کول او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې. دا زمونږ ژوند او په معاشره کې هره بدعملي چې وه ټوله په مونږ کې وه. داسې بدعملي چې په دنیا کې داسې نه وه چې مونږ دې نه کړې، نه مو مور پیژندله، نه مو پلار پیژنده، نه مو لوڼه پیژندلې، جمدی به م ښخولې، اولاد به م جمدی ښخو. نو یو هلک مونږ کې خدای را پیدا کړ، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. مونږ یې پلار هم پیژنو، مونږ یې نیکه هم پیژنو، مونږ یې قوم هم پیژنو، مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې او دوی ته هم پته ده دوی هم پیژني. هغې هلک مونږ ته ووایي چې الله یو د شریک وله نشته او زه د خدای رسول یم، ډاکې به نه کوې، غلا به نه کوې، د مشر به قدر کوې، عزت او احترام به کوې، ما سوا د خدای نه بل چاته سجده به نه کوې، د خیر او د شر مالک الله دی بل څوک نه دی. او که د الله تابعداري مو کړه جنت به درکوي او که د خدای نافرماني مو کړه دوزخ به درکوي. لوڼه به جمدی نه ښخوې، کنځل به نه کوې. او چې کم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړه د هغه په ځای به م یو بېګناه سړی راونیوه، بېګناه به د بل په ځای نه رانیسې. دا خبرې راته وکړې، مونږ د هغه ملګري شو.
او دوی وی تاسو ولې ملګري شوي حضرت جعفر ورته بیا یو ټکی وی وی صاحب دینه تپوس وکړه دې خلکو نه چې مونږ چېرته غلامان یو د دې خلکو که مونږ د دوی غلامان یو نو بېشکه د دوی نه را تښتېدلي یو نو بیا م وله ورکه دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو نجاشي د هغې نه تپوس وکړه وی دا هم غلامان دي هغې وی نه 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 غلامان خو نه دي دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي وی ښه دویم تپوس دې وکړه که مونږ مرګ کړي مړیم کړي او د دې را باندې وینه پوري نو بیا م وله ورکه نجاشي ته تپوس وکړه وی دوی څه مرګ کړی دی وینه پې ستاسو پورې ده وی نه 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 هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی وی ښه درېیم تپوس ته وکړه که مونږ غلا کړی او ردي نه تښتېدلی یو مال هم ترې راوړي نو بیا م وله ورکه نو هغه ته بیا تپوس وکړه لکه څه مال یې ده نه راوړی دی وی نه 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 یو روپۍ هم را نه راوړی یو قیرات هم نه دی راوړی نو چې هر کله غلامان یې نه یو مړ هم ته نه دی کړی مال هم ته نه دی راوړی عزت ته مولا تاوان نه دی رسولی نو دی په څه بنیاد مونږ ځان نجاشي ورته څه وایي حضرت جعفر رضی الله عنه بالکل حضرت جعفر وایي سوچ مې کو چې قرآن ورته د کم ځای نه وویم کم ځای نه وویم وی اتفاقا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام او بیا دا مې ورته تلاوت کړ وی چې دا مې تلاوت کړ د نجاشي د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو واذا سمعوا ما انزل الیه ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا به چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي د سترګو نه د اوښکو قطار بیا بیږي وی جړل وی صاحب بس اپوی شو د مکې کافران او درباریان چې نجاشي خو یې نرم که نو فوراً وی صاحب د عیسی علیه السلام تپوس ته وکړه مطلب یې دا چې عیسی علیه السلام ته ته خدای وی او دی خو ته د خدای بنده وی دی کې به راګیر شي نو هغه ورته وی ستاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه خیال دی حضرت جعفر وی ما ورته ووی چې زمونږ پیغمبر وی چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله رسول دی د خدای زوی نه دی وی وګوره چې که نه ستاسو خدای ته د خدای بنده وی دا عقیده ده او درباریان هم غصه شو او وزیران هم غصه شو ځکه خو عیسایانو زمون خدای ته د خدای بنده وی نجاشي وی غلی کینه یو ډکې روچت که یو معمولی غوندې ډکې روچت که او داسې کړې وی قسم مې د الله په ذاتي چې دا د عیسی علیه السلام متعلق څه وی عیسی علیه السلام د دې نه دومره هم زیات نه دی ټکې ویلي دی او اډر یې وکړو وی چې څومره تحفې تحایف هم ځان سره راوړي دي وی دا ټوله ته واپس کړې زه په مخامخه دا زما میلمانه دي اوسه پورې عام خلکو اوس د نجاشي بادشاه میلمانه شو دا مسلمانان لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دي ژوند تېروي بدو کې ښه شوه او زه په رشوت تاسو ما دوکه کوئ نجاشي وی ما ته دا بادشاهي په رشوت نه ده میله چې دا تره مړ شي خو دې واره له بیا حکومت ځي ځکه واره هوښیار دی او د حکومت خو دله نه دی پکار نو دې تره پسې رالل وی داسې کار دی صاحب داسې معلومیږي که ته مړ شو د حکومت دله ځي دا لږ هوښیار دی وی څوک هم وی دا مړ که وی نه د پلار ملک اوس را باندې د غریب دا زوی وجنی وی خره دې دربار نه وباسه وی داسې به وکړم یو سوداګر په لاره روان و هغې راوسته نو دا نجاشي دې پې په 600 درهمه خرڅ کړ وی دې د وطن نه وباسه دا زمونږ غلام دی اتفاق ته ګوره د خدای شان ته ګوره په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړ وی دا زامن خو ټول لوپران دي له خو بادشاهي نه شو ورکولی هغه هلک راغوښتل غواړي نو لاړه هغه سوداګر پسې ګرځېدل هغه را پیدا کړ نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهۍ باندې کښېناو مفتو کې نو نجاشي وایي د مکې کافرو ته وی دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میلاو ما له خدای را کړې ده تاسو ما په رشوتونو دوکه کوئ زه خدای م بیخ د هغه تحفو وباسه سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دي دې سرمنې مرمنې وړی او نور څیزونه هغې ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل او دا مسلمانان چې دا کم شپږ اتیا مسلمانان او 18 ښځې دي دا زما د نن لکه میلمه غوندې بدلتی زه اوسېږې بېغمه نو صحابه کرامو خوشحاله دا صحابه بیا کله رالل دی چې کله نبی علیہ السلام مبارکه هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته نو دی مدینې ته بیا راغلي هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی دی رستو راغلی دی
حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس شو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو، 9 هجري و په هغې کې راغلی دی. او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړ نو دوی مدینې منورې ته راغلل، او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره وه. نجاشي له لاړل، وایي مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ، هجرت یې وکړ، مونږ هم ځو مدینې ته، تا له اجازت له راغلي یو. وی خمال اجازت لراغلی ہے ویو وی اول خودل تراشه ما ته کلمه شهادت وروي چې زم مسلمان شم. خدای مسلمان کړ. دی کی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وا د چالور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی هم پکې دا دغه خاون وفات شو په حبشه کې. هغه تقاضا وکړه وی ما نبی علیہ السلام سره کې نکاح شینو خبري. نجاشی د خپل ځان نه 1500 روپے مہر هغې له ورکړ او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبي نکاح یې په حبشه کې ولا وتړله او یو خپل غلام یې ورسره که یو نوکر دی مسلمانانو سره کا وی ښه په عزت به مدینې ته رسوی سپیشل کشتی والا برابر کړه بل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروټوکول غوندې شکل کې او ته به لاړ شې نوکر ته وی او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسوی او بیا به نبي علیه السلام ته زما درخواست وکړي. مسلمانان را ورسېدل، هغه د نجاشي هغه سړی هم را ورسېده چې را ورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی زه مسلمان شوی بالکل او د الله روی ستانه سوال کوم چې ماله د خدای په دربار کې بخښنه وغواړه. نو نبي علیه السلام وله 3 دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخه، الله ته وبخه، الله ته وبخه. او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو د تمنا کړې وه چې زه به د نبي علیه السلام ملاقات له راځم، خو غریب بیا مړ شو وفات شو ملاقات نصیب نه شو. نو چې کله وفات شو نو نبي علیه السلام مبارک صحابو ته اعلان وکړه په جومات کې وی ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی. وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګېده؟ وی جبریل علیه السلام راغی ما ته الوی او ما ته جبریل علیه السلام دا مووی چې که جنازه کول غواړې چې درته یې رانږدې کړمه. وی چې یو بالکل جنازه کول غواړم. نو نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام اوستل د مدینې منورې د جومات نه بعد او وی جبریل علیہ السلام په یو وزر د ځمکه واله وی ما ته نجاشي کټ ښکاري او تاسو یې نه. نو پیغمبر علیہ السلام په نجاشي باندې بیا غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه را بعض خلک کوي ورې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وی دا د نبی علیہ السلام په نجاشي غایبانه جنازه کړې ده، لیکن زموږ په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، موږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبی علیہ السلام وی ما ته جبریل علیہ السلام د ده دا کټ راښکاره که ما لیده تاسو نه لیده. نو گویا کې پیغمبر علیہ السلام په حاضر سره جنازه کړې، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشي نه و، نور د حبشې هر بادشاه ته به دوی نجاشي به یې ورته وي چې دوی کله په دې کې نامراده رالل د مکې دا کافران او قوم ته وی چې مونږ خو ذلیل را رخصت کړو او خپل سرمنې مرمنې هم راته را پشا کړې او تحفې تحایف هم را پشا کړل چې دا هم نه دي پکار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکام د ابو طالب حبشې نه نامراد رالل په والو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې ماکم کافرانو یو بل میټینګ وکړو وی داسې کوو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ. بنو هاشم چې کوم د نبی علیہ السلام قوم دی مکمل بایکاټ، داسې بایکاټ ورسره کوو او خیفی بني کنانه یو ځای د مکې سره خوا کې یو خوړ دی هلته جمع شو. هلته جمع شو د مارونو لږ تعاونو کې ښه جومات کې زمونږ کار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی. ډېر زیات کار هم په جومات کې وکړه، برم پرش واچو او دا جنګلې منګلې هم تاسو ته پته راولګېدلې. نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو، یو پیسې مول یو بل نه راغشتې دي، یو بل نه موله پیسې راغشتې دي او هغه مو دا قرضې مرضې خلاصې کړې دي. نو تاسو مهرباني وکړئ مونږ خو تاسو ته وایي چې بار مونږ چندې نه غواړو او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا لپاره نو دا جومات ته لمونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غونې تعاون وکړئ. بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی مونږ ته د دغه ډېر لوی مسله ده د لوډ سپیکر چې کله بجلي نه مونږ ته مسله ده. نو جنریټر مونږ له پر اوس کال چې اغشت دی خوا شور کوي ډېر زیات. اراده مو دا ده چې ډېر یو پی ایس والو هغه ښې په هغه شور هم نه کوي. نو کله چا وس کېږي او پرالی واغېسته خو ډېر به ښه شي
یو پیس چې هغې سره بیټري لګي او کنی نو دا مونیت دی وته نو مهرباني وکړئ لږ یو پټې تعاون پکې وکړئ ښه. بهر کیف میټنګ یې وکړه په خیف بني کنانه کې وی د مسلمان خلاف بایکاټ کو نو فیصله په دې وکړه چې نه به سره خبرې کوو مسلمانانو سره بلکې یوازې مسلمانان نه د دوی چې کوم ملګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغې سره به هم نه کوو نه به خبرې کوو نه به پې سلام اچو نه به جواب اخلو نه به پې شی خرڅو نه به ته شی اخلو مکمل بایکاټ دا سوشل بایکاټ چې ورته وایي اشومان شغې موخې سوشل بایکاټ چې ورته وایي دا به کوو. تنګ شو مسلمانان دغه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي نو د ابو طالب یو دره ده شعب ابي طالب هغې ته مسلمانان منتقل شو او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه یو کاغذ یې ولیکه او په هغه کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې وکړې او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک واو چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دا هم دلته ټک والا نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم دغه او دا څه ورته ویل کېږي د هغه نوم سره هیر شو هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلار نو خو عکرمه دی خو به هر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاسو شل کو هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه خو مسلمانان تنګ شو نو شعب ابي طالب ته منتقل شو هلته به څه کول نه پې چا شی خرڅو نه د چا شی غېشته نه چا خبرې کولې نه څوک ته جواب اخلي نو دومره تنګ شو مسلمانان دومره چې وی مونږ به د اونو دا پاڼې خوړلې او دا کبلې به م را شکولې په دې به م خپل وخت تېرو او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل مې په لاس په ځمکه د شپې تپاو نو سلون غوندې شي باندې مې لاس ولګېده ډېر اوږې وما وی روچت مې کو په خوله مې ور ومنډه او شخوند مې پې وو وی پته راته ونه لګېده چې څه شي او خېټې ته مې څه لاړل یو بل صحابي وی سرمن مې ومونته سرمن نو یا مې راوړله نو وی او مې سوځوله ایرې مې ته جوړې کړې نو وی هغې ایرې به مې لږې لږې خوړې په هغې مې خپله ګزاره کوله دا ژوند د صحابو او دا لږ نه دا د سن 7 هجري نه حبشې ته هجرت په 5 هجره رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجري وه د سن 10 هجره دا هجري نه شه نبوي ځکه هجرت خو وروسته دی حبشې ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا 9 نبوي د پیغمبر 9 کالو د نبي علیه السلام 3 کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوي او دا ظالمان به تلله په هغه دره په غاړه کې به ورته ودرېدل نو د مسلمانانو هغه ماشومانو به د لوږې نه چغې والې جړل به نو دوی به پورې خندل داسې ظالمانو ظلم به یې کو نو پکې هر قسمه خلک وي بعضې پکې ښه خلک وي نو یو کس پکې و پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی هغه وی یاره دا خو ډېر لوی ظلم دی دا هغوی خپل دین زمونږ بل دا دونه ظلم ولې په دې مسلمانانو کو او چې د بار نه به قافله راله او سامان به یې خرڅو نو د مکې کافر به ورته وګورې په دې به نه خرڅوې نو به مسلمانانو به نه خرڅو او که خرڅو به نو دی به ورته وي د دې 10 چنده زیات قیمت ووایه نو دومره قیمت به وي چې به د اخېستو نو تنګ شو حکیم ابن حزام یو اوښ رابار کو 3 کاله پې تېر شو اوښ یې بار که د غلې او د خوراک او د وازګو او چې څنګه یې بار که نو روان شو دې درې ته ور روان شو دې کې ابو جهل ولیده وی ښه حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمان یې تا هم ورسره ملګري کو او هغه اوښ یې د لاسه ونیوه او واپس یې ترې روان کړ چې دا کار دې وکړه ابوالبختري دیم کافر دی حکیم ابن حزام هم کافر دی ابوالبختري هغه وی چې یاره دا څه شو ابو جهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی وی نه مونږ فیصله کړې ده وی ستا د قوم خلک کوو نو تا به دا فیصله نه کوله دا خو زموږ تربوران او رشته داران دي نو ځکه دا فیصلې دې کړي په جګړه شو ابوالبختري او لینده ورسره و هغې اوچته کړه ابو جهل یې په دا سر و سر یې وله وینې کړه جګړه جوړه شو هشام ابن عمر دا یو بل کافر و دا هغه هم پکې رشته دار و هغه د شپې یو اوښ د سامان نه ډک او درې ته بوته پټ او دغسې ورشاړو مسلمانانو ته بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې خخ صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک وو هغې را یو ځای شو
چې را یو ځای شو وی دا فیصله ماته دا مسلمانانو سره ظلم دی. اخواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړې ده. یا څنګه ده؟ وی خدای پاک ما ته د اطلاع رااله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه ټکوالی دی نو هغه وینو خوړلی دی، یو د خدای نوم پاتې او باقي وینو خوړلی دی. ورشه کافرانو ته ووایه نو چې هر کله هغه وینو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی چیلال ختم شو، د دوی هغه کاغذ دستخطونه ختم شوي دي. ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه، دوی خو یې نه اورېدل، خبرې ورسره نه کولې. هلته بعضې هلکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافداره مو هغې وی نه دا بایکاټ ختمو. فیصله په دې شوه وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ، که دا کاغذ واقعي وینو خوړلي بایکاټ به ختم کړو، اکې نه یې خوړلي نه به یې ختم. بس مجبوره شو کافران، خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه راخلاص که ویس پړده نو د الله د نوم نه ما سوا چې څومره حرفونو ټول وینو خوړلي بایکاټ ختم شو. دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پاڼو په درب او په کبل خپله زندګي تېره کړه. د څه د خاطره؟ د اسلام د خاطره نه دی راغلی. بلکې چې هغه خیف بني کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو د شکریې د وجې نه. صحابه ټول راغونډ کړل یو وخت کې دې ځای کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوی او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی، اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کوو. نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمم کړی و. زمارونو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره لوی سړی دی، ام مجبوره شو روان شو حبشې ته. وی زه حبشې ته ځم هجرت کوم. چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی. ابوبکر څه کې؟ وی بس قوم مې نه پرېږدي ځم حبشې ته. نه نه ستا غوندې سړی چې ته زمونږ نه بار تلی شي، ته خو ډېر ښه سړی، ته خو د کونډو رونډو خدمت کې، یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې. راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي، زه دله امن در کوم. ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد. وی ابوبکر ولې وباسئ حبشې ته یې شړئ؟ ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه نه ټول لاړل، زمونږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي؟ کافرانو ورته څه وی؟ وی داسې کار دی ابوبکر مونږ پرېږدو غږ ورته نه کوو. خو ده د کور مخکې ځان له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق وایي قرآن. او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله هم د قرآن شریف تلاوت کو جلل به یې ورسره ډېر نرم دل. نو مونږ یریږو زمونږ ښځې ورته ودرېږي او زمونږ بچي ورته ودرېږي. نو اصله زمونږ ښځې او زمونږ بچي چې ته مسلمانان نشي. نو مونږ دله امن ورکوو ابن دغنه چې تا امن ورکه زمونږ هم امن، خو ته دا مهرباني وکړه پناه مولا ورکړه، ته دې پوه کړه چې دې دا خپل قرآن کور در نه پټ وی. ابن دغنه راغی ابوبکر ته وی ګوره ما دله پناه درکړه، څوک به هم درته غږ نه کوي، خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه. وی ډېره ښه ده. اوس تې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کوه، قرآن به پکې لسته، بس ټینګ نه شو بیا بار راووته. د دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به مونځ کو او پس تلاوت د قرآن شریف به پکې کو او جلل به ورسره. څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړو. نو کافر لاړه دغه ابن دغنه پسې وی تا وله پنۍ ورکړې وه، شرط یې پېښې و. ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړې ده، خو بیا راوتلی د دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره. داسې وکړه چې د خپل شرط ته پابندي پرې ولګوو چې دې کور کې دن نه کوي، او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو. ته ته خپل امان واپس واله، ځکه که مونږ وله ډب ورکوو نو دا ستا بېعزتي تا وله امان ورکړی دی. ته ته امان واپس که مونږ پیشه ابوبکر پیشه، مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار. هغه راغی ابن دغنه ته وګوره تا له خو ما امان در کړی، پنۍ مې در کړه، ما دې ذمواري واخېسته، نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه. بار بیا راووتې وی نشم صبرېدی، د خدای قرآن پټ نشم لوستلی، نشم ټینګېدی. وی ښه نو که سر باندې چا بار غذار وکړو نو دا خو زما بېعزتي ده، پنۍ ما در کړې ده، ما ته خپل امان واپس که او یا دننه خپل تلاوت کوه. ابن ابوبکر صدیق ورته څه وی؟ وی ما تاله خپل امان واپس در کو، ما له د الله او د رسول پنۍ او امان کافي دی. دا دومره سختې به په دې صحابه کرامو تېرېدلې. بیا چې د شیب ابي طالب هغه درې نه مسلمانان راووتل نو بیا د غم کال او عام الحزن ورته وایي.
دغه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو. پیغمبر علیه السلام سره خو ډېره مینه کوله او نبی علیه السلام عجیبه دا و چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیه السلام وله راغی او د مکې دا کافران تکې چاپېره ټول تو دي. نبی علیه السلام ورته کاکاجي دا کلمه ووایه زه پوه شه خدای پېښه زه به الله سره نور خبرې کوم خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه. ابو جهل ورته څه وایي اترغب عن ملت عبد المطلب وایي د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی. اخیری الفاظ د ابو طالب دو علی ملت عبد چې بس زه بل دین نه قبلوم او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زور خپل دین نه قبلوم او ساعت یې ووتل کافر مړ شو. ورته پته ده لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. بس ایمان یې نو نبی علیہ السلام څه وی وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه یې منع کړي. نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخښنه نه غواړي کافر خدای نه بخي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو دا د بخښنه نشته نور که خدای غواړي وبخي کفر او شرک خدای نه بخي. 3 ورځې یا 15 ورځې د ابو طالب د وفات ته پس حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو. هغه د پیغمبر علیه السلام بیبي مو خو ډېره زیاته خدمتګاره وه او ډېر لاس به یې کو نبي علیه السلام سره تسلی به یې ورکولې. نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن و. 3 کاله په شی به ابي طالب دره کې او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات. نو ځکه عم الحزن ورته وایي. نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طائف ته. هغه واقع د طائف انشاءالله ابلته بله جمعه کې ووایو. خو صرف دومره مې د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړی څومره خوارۍ کړی دي. دا د دې دین قدر د سره پیدا شي او د نبی علیه السلام مبارک قدر د سره پیدا شي د دې نه خبر شي او د خپل ښکلي پیغمبر د حالات او تاریخ نه خبردار شي. جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هېر نه کړي. څوک چې د خپل مشر تاریخ هېروي دا جمدیني دا مړ قوم دی. ملګري دی نن 4 بجې عمرې له روان دی. الله دې په خیر ورسوي خدای دې په خیر او په خوشحالۍ ورسوي. الله یې د قبول شوي عبادتونو سره واپس راولي روغ صحت سره. مونږ به ورته دلته دعا کوو دی به مونږ ته هلته دعا کوي. دې زما مور بیبي ته دعا دا زمونږ یو واقعي ملګري دی جاوید صاحب د هغې والده وفات شوي وه په هغه ورځ پېښور کې ومه یو مریض سره نوم را رسېدلی نو هغه جاوید صاحب زمونږ ملګری دی حاجي صاحب او مور یې وفات شوي ده. الله دې ولې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي او د آخرت لوی خوشحالۍ دې الله نصیب کړي. دې والد صاحب هم زمونږ د جمعې مستقل ملګری والد صاحب د جمعې په ورځ باندې وفات شوي منځل یې تیارې کوم ما ته یاد دي. مور او پلار دې ولې خدای دواړه وبخي او خدای دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. موبایل فون باندې ګانې او فلمونه موجودي مونږ ورسره کېږي. مونځ خو کېږي دا خو یو دننه شعر دننه دا څه ښکاره څیزونه نه دي چې هغې سره دې مونځ نه کېږي. دا خو په هغه مشین کې دننه څیزونه پراته دي چې ته کله وغواړې را ښکاره شي. خو چې دومره د مانځه د مسلو تپوسونه هم کې او معلومیږي دا چې د ګانو او د فلمونو د مانځه سره نه لګي ځکه خو ته تپوس کې نو لرې کاتې دا څیزونه په موبایل کې مساده د یو حاجت دی. الله دې ول حاجت پوره کړي. ابو جهل د عمر مامو ها مامې نو جدا قوم دا جدا قوم ده. دې موی زما د مور د شوګر مریض ده رب العالمین دې ولا شفا ورکړي. خدای پاک دې روغ صحت ورکړي. الله دې شفا ورکړي. قرض دې او د کاروبار مثلا د الله دې ولا قرض خلاص کړي. خدای دې ولا کاروبار کې برکت ورکړي. الله دا کوم دوستانو چې دعاګانې غوښتلې دي خدای ته ولا قبول کړي. خدای چې دا چا په رزق کې تنګي وي ته ولا فراخ رزق ورکړي. څوک بیماران دي په مجلس کې یا په کورونو کې الله تعالی شفا ورکړي. چاته څه فتنې دي ټینشنونه تکلیفونه دي هغه په خوشحالو بدل کړي. چا یو بل سره بغضونه حسدونه روانې دي هغه په روغو باندې بدل کړي. الله ته زموږ راضي شي. د نبی علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي. د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې جنت ته داخل کړي. د هغې پرولې شوي دین الله زموږ ژوند او مرګ نصیب کړي
خدای د فتنو د دواړو جهانونو په امان کې وساتي. کم دوستان چې د عمرو په اراده روان دي تی په خیر ورسه، په خیر راوستلې کې. چا چې د حج داخلي کړی دی، به یو ورور دی زمونږ د حج داخله کړی دا، هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې ول منظوري راولي. خدای دې مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلې کې. الله زمونږ بچي صالحان او نیکان لوی کې. تم د غمونو د فتنو نه وساتې. څوک پریشانو کې مبتلي، پریشانۍ ولا په خوشحالو بدلې کې. تم دوستان لرې لرې ځای نه راغلي دي، په یو یو قدم ولا خدای اجرونه ورکړي. الله زمونږ کور او بار خیر نصیب کې. د کور او بار د شرونو نه په حفاظت کې وساتې. څوک چې زمونږ د دې جومات دا خدمت کوي، یا د جومات کې دا کار کوي، روزګار کې منډې تړلې وي، یا د جومات کې د مال د بدن خدمت وکړو، الله تعالی د دواړو جهانو اجر ورکړي، خیر او برکت ولا ورکړي.